نو دې دواړو فریقینو په منځ کې دې درې جرګمارانو داسې فیصله کړې ده چې فریق دویم دا مړی محمد اجان ته د الله د رضا دپاره معاف کړو. همداسې ده. د دې نه بعد به زمونږ په زړه کې هېڅ هم نه وي، زمونږ په زړه کې به هېڅ هم نه وي، او یو بل سره به إياك نعبد وإياك نستعين. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلحوا بين أخويكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لله الحمد. عزیزانو د الله کور دی او موږ او تاسو د یو دو مسلمانانو بلکې د یو دو فریقینو د صلح په نیت دلته راجمع شویو. خو ړومبنې د دواړو فریقینو نه زما دا عرض دی چې موږ به د جومات د ادابو هم خیال ساتو، د دې جرګې د ادابو به هم خیال ساتو، او چې دې ځای له راغلي په همدې نیت باندې د الله کور ته راغلي چې موږ کینې بغضونه حسدونه او هر قسمه خبرې د دې ورد نه د باندې پرېښې دي، او یو بل هم په سچ او حق سره د الله دپاره معاف کړي دي. نو په دې نیت باندې د الله کور ته راننوتي وو، نو د دې به پوره خیال ساتل پکار دي. د دې وجې نه د دې جرګې دومره لوی حق دی. ګوره قرآن کریم فرمایي واصلحوا بین اخویکم، د دوو مسلمانانو په منځ کې الله وایي صلح کوه. د وخت قاضي له جج له چې کله فیصله راشي نو د شریعت نه د قانون نه مخکې هغه قاضي او جج به غاړه خلاصوي چېرې تاسو خپلو په منځ کې صلح وکئ. نو صلح که یو جرګمار د یو حق بل حق کې نیچ وړاندې یعنې کمی زیاتی وکړي دې دپاره چې د یو دو فریقینو پې جوړه کېږي نو دا ډېر د لوی د خیر خبره ده. د دې وجې نه د دې خبرې به پوره پابند استئ او خیال به ساتئ. د دې وجې نه یوسف علیه السلام سره رونو څومره ظلم وکړه، د مور پلار نه یې جدا کړه، په کوهي کې یې واچولو او بیا یې د مور پلار نه 40 کاله جدا پاتې شو. قصه اوږده ده، زه به تې هغه لنډه خبره راوالم. او چې کله یوسف علیه السلام د وخت بادشاه شو، قصه ټولو ته معلومه ده، او ورور له یې قمیص ورکړه چې دا زما پلار له ویسه. چې پلار له کله قمیص راوړه الله هغه بنام که او خصوص دیارونه ورته سوی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ای پلار مونږ له زمونږ د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړه، مونږ خو ډېر لوی جرم کړی، 40 کاله مو تا نه دا زوی جدا کړی، ته ورپسې دومره وکړې دي چې په سترګو باندې ړوند شي. هغه ورله جواب کې سوی سوف استغفر لکم ربي، ډېر زر دی چې زه به الله ته ستاسو دپاره د بخښنې دعا وغواړم. خو دې زړه کې سوچ کوي ته ودرېږه یوسف علیه السلام سره مشوره وکړم چې هغه څه وایي. چې کله هغه له راغې د جمعې شپه وه، حسن بصري رحمه الله وایي دا دعای جمعې شپې له وساتله. او دویمه خبره دا ده چې کله د ده د یوسف علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ستا څه رایه ده، تاسو سره ورونو دومره زیاتی کړی دی، نو جواب کې ورله څومره عجیبه او ښکلې خبره کوي. ای پلاره دې کې زما د ورونو هېڅ ګناه نشته دی. ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتي، دا شیطان زما او د ورونو په منځ کې دومره جداوالی دا شیطانت کړی و ځکه یې دومره جدا کړو. عزیزانو د الله رب العزت جل جلاله په درګاه کې شکر وباسئ چې یو دوه مصلح مسلمانان پیدا شو او ستاسو په منځ کې صلح وکړه. او نن سبانې کې دا ستا غټ خیر خواوي. او زه هره جرګه کې هر ځای کې هم د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث ضرور وایم چې د الله پیغمبر په 3 خبرو قسم خوري. وایي زه په دې خبره باندې قسم خورم چې یو سړی د الله دپاره چې لاړ شي یو سړي ته او دی ملامت ته نه وي، هغه ته وایي زه ملامته یم. د الله نبي وایي زه قسم خورم چې د دې سړي عزت به زیاتېږي او کمیږي به نه. نو دومره لوی خیر پکې دی چې یو سړی د الله نبي صلی الله علیه وسلم
په یو خبره باندې قسم خوري نو دې کې څومره لوی خیر دی چې ته ملامت نه او مخکینی لوي زه ملامت یم. بل دویمه خبره ده وای جنت ته بس خلک لاړ شي نو رضوان جنت به دې تاسو کی اوس پورې خلاتله د میزان نه دی خودل شوی حساب کتاب نه دی شروع شوی تاسو څنګه جنت ته راغلی استئ تاسو ته موږ نه پیژنې وای موږ ته قرآن نه دی لوستلی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب موږ خو هغه خلک یو چې چا باندې به غم درد تکلیف راغی او صبر به کولو او الله صابرین خلک به حساب به کتاب جنت ته داخلي په دې وجه نه صابرین کوم خلک هغه دي چې چا سره ظلم شوی وي او د الله دپاره یو بل معاف کړي و د قیامت په ورځ به دا خلک نه دي به حسابه به کتابه به جنت ته داخلیږي. چونکې ټایم مختصر دی ستاسو د دغې جرګې 3 ممبران دي او ستاسو په منځ کې دا فیصله کړې ده زه خو صرف به حیثیت یو عالم په دې خاطر دغه ځای کې ودرېدم چې د دواړو فریقینو ته د صلح خبره وکړو چې صلح کې خیر دی درګذرۍ کې خیر دی په یو بل معاف کولو کې خیر دی. قسم په خدای کله ما دا یو حدیث لیدلی زه ډېر زیات خوشحاله یم تاسو به استاد جي کوم وایي کله کله انسان ډېر نیک وي خو هغه باندې پردی حق وي هغه الله نه بخي. ما به ویل چې یا الله انسانان یو کمزور یو د غیبت حق را باندې شته د چا به هم غیبت کړی کیدای شي ځوانان یو چېرته معاملاتو کې برانه کومه کوزه شوي خدای که زموږ ډېر اعمالي خو چې دا پردی حق یې جنت ته نشي تللی وایي دا بنده چې کله سړی الله راضي کړي که نه الله راضي کړی او الله ترې راضي وایي د قیامت په ورځ به دغه انسان نه دی الله ته ووایي چې ماله د دې نه خپل بدل واخله دله ماله خپل اعمال د دې زما دغه اعمالو بدل واخله شا باندې ماله دې راکړي وایي دا زما پنډوکې پې ور واچوه هغه الله به وایي د سر څه شی نشته دی وایي زما د دا ګناهونو پټ په ده باندې واچوه وایي چې داسې وګوري اخوا به جنت وله ښکاره شي یا الله دا شی دی وایي دا جنت دی دا د چا دی وایي دا خو زه خرڅوم الله به دی به ورته ما سره خو پیسې نشته د دې څه قیمت دی چې ته وایې زه یې خرڅوم هغه ورته جواب کې وایي چې د دې قیمت تا سره شته دی که ته نن زما دا بنده معاف کړې دا جنت تاله در کوم او وایي خدای بس ما معاف کړی دی خو ماله دا جنت راکړه الله کریم رب دی الله رحیم رب دی وایي چې ته دومره قرباني ورکې چې دا بنده ته خپل حق معاف کې نو یوازې ته نه دام ځان سره جنت ته بوځه. زه یم یا الله بیا هم ډېر شکر دی چې یاره څه ناڅه داسې نیکي وکړئ داسې الله راضي کې که انسان باندې پردی حق هم وي نو په ورځ د قیمت به الله وکیل وي الله به هغه ته وایي. نو زه خپلې خبرې نورې نه اوږدوم د دغې جرګې 3 ممبران دي شاید دلته به راغلي وي رحمان ګل انور شاه او جانزیب دا 3 ونه راغلي دا کومه دي دلته کښېنه بس مولوي صاحب سلام دې 3 کسانو ستاسو په منځ کې صلح کړې دواړه فریقین ناست استئ دغه شټام کې چې کومې خبرې شوي دي هغه فریق اول محمد اجان دی او فریق دویم خان محمد او غلام محمد او نادر خان دي صحیح دی همداسې نه نو دې دواړو فریقینو په منځ کې دې 3 جرګمارانو داسې فیصله کړې ده چې فریق دویم دا مړی محمد اجان ته د الله د رضا دپاره معاف کړو همداسې ده صحیح ده الله دپاره مه کوه الله دې تاسو له د دې بدلي درکړي او الله دې د دې معاف کولو کې چې قرآن حدیث کوم حق بیان کړی دی هغه دې الله ستاسو ټولو خاندان ته نصیب وګرځوي. دویم قید یې پکې دا لګولی چې دا کومه خورکۍ ده او د ده بچي دي دا د خپل اختیار مالکان دي د یو فریق به م ورسره کار نه چې چېرته اوسېږي او چېرته خوشحاله چا که راځي که چا سره نه ځي د دوی باندې به د یو فریق دباو هم نه منظوره. دریم دا ده چې که چېرته عدالت کې د فریق دویم ضرورت راغی نو د فریق اول سره چې څنګه د الله د رضا دپاره معاف کړی په اخلاص به ورسره عدالت ته ځي تیار استه انشاءالله. او که چېرته د دې نه بعد د کوم فریق د طرف نه تعرض وشو خدا ناخواسته ډز ډو څه شی وشو نو 50 لکه روپۍ به دا د جرګې له د هرجانۍ په شکل ورکوي همداسې ده خان محمد دی خان محمد دا به د خپلو بچو اولی سولی ذمواري د خپلو بچو د خپل کور که د ده د طرفه څه پهلو شو دا به ذمواري داسې دا مشر چې کوم دی دا به هم د خپلو بچو ذمواري چې کوم پهل د ده د طرفه د ده د بچو د طرفه د ده د وراره د طرفه وشو
بله خبره دا ده چې دا ماشومان د دې ماشوم خپل 2.5 مرلې کور دی. دې ماشوم سره به خپله مور په دې کور کې اوسېږي، نه ورسره د لیور کار شته، نه ورسره د ماماګانو شته چې د دې زندګي خوشحالي بس د دې خپل کار دی. صحیح ده که نه؟ نشته ګوره دا د دې بچو او د مور اختیار دی که چا سره ښه بده کوي دا د دې خپل کار دی. تاویلی ماویلی به نه کوي انشاءالله، نه به کوي. اوس خیر زه خبره کوم. اوس لکه په دې خاطر باندې وړومبنی خو زه د اول د الله نه معافي غواړم. که دلاور ما ته دا خبره کړې شاید کېدای شي زه ترې پټ شوی یم. قرآن کریم د عمل دپاره راغلی، قرآن کریم د تلاوت دپاره راغلی. زه په جرګو کې د دوه خبرو ډېر مخالف یم چې کله وی قرآن وخوره او چې کله وی طلاق وغورځوه. نو ځکه ولې دا دوه کارونه موږ ولې کوو؟ د دې وجې نه کوو چې د مسلمان صرف په قرآن یقین دی او نن دور کې خلکو قرآنونه دومره وخوړه نو خلکو ورسره دا د طلاق ټکی هم اضافه کړ. نو زه یم دې کې د ښځې قصور څه دی؟ جرم ما کړی دی او سزا پکې اوس به د ښځې د طلاق ټکی ماخلو. صرف په دې خاطر الله دې اول ما معاف کړي او بیا دې تاسو ټول معاف کړي. صرف د فریقینو نه په دې خاطر باندې چې ستاسو زړونه یو بل ته لا صفا شي، نو دلته به د الله کلام پروت وي او د الله د رضا دپاره پې لاس کې دی چې موږ په سچه باندې یو بل معاف کړي دي. او زمونږ لکه د دې جرګې له او د دې خلکو له به د دې زړه سپین شي که نه. کنې حالن کې زه د دې قرآن در اغوستو په هغه باندې د لاس د ښودو قایل نه یم. ځکه دې قرآن چې بیا څوک والي بیا ګورئ ځای ته نه دي راغلي، موږ لیدلي دي خلک. او دویمه خبره تاسو له دا کومه چا چې د جرګې خاطر نه دی کړی هغه جرګه که عالم وکړي که هغه عام سړی وکړي که نه هغه هم الله ذلیل او سپک کړي دي. ما لیدلي دي، زه یو جرګې له تللی یم، ما دې خلکو ته ویل ما د جرګه چې هر چا کړې ده دا ومنئ. ګوره دې ته جرګې ته شریعت حق ورکړی، اختیار ورکړی، هغوی ونه منل، هغوی بیا په دشمنۍ واوړېدل او بیا هم همغه جرګې له کېناسته که نه. که سل مرګه مو شي بیا به هم جرګه کې، بیا به هم کار کې که نه. نو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم، خصوصا د دغې ورونو چې دوی ستاسو په منځ کې د هلې ځلې وویلې. چا چې یو دوه مسلمانان روغ که د 1500 حجونو اجر ثواب الله دوی له ورکوي. نه پکې کوم لالچ ته، نه پکې کوم غرض ته، صرف دا لپاره چې یو دوه مسلمانان سره خپلو کې جوړ شي. نو فریقین په خپله خوښه راپاڅېږئ او دا د الله کلام دی او دا به دغه ځای کې کېنو او په دې باندې لاس کې ده بابا. زه دا ټول لاشه په دې باندې لاس کې دی. وایي دا کومه فیصله چې د جرګې والا وکړله، دا کومه فیصله چې د جرګې والا وکړله موږ ته منظوره ده، موږ ته منظوره ده، موږ به د دې پابند یو، موږ به د دې پابند یو، جرګې د وړاندې موږ د دې جرګې د وړاندې د الله په کلام ملا سیخی دی، د الله په کلام ملا سیخی دی. د دې نه بعد د دې نه بعد به زمونږ په زړه کې هېڅ هم نه وي، زمونږ په زړه کې به هېڅ هم نه وي، او یو بل سره به د ښایسته ورورولۍ په فضا کې ژوند تېرو، یو بل سره به د ښایسته په فضا کې ژوند تېرو، او د هر څه د یو بل د الله د رضا دپاره وبخل، هر څه د الله د رضا دپاره او وبخل. کوم کمی زیاتې د موږ نه شوې د الله نه د هغې معافي غواړو. موږ نه چې کوم کمی زیاتې شوې د الله نه معافي غواړو. الله دې ستاسو عزت الله دپاره هم چې موږ د الله د رضا دپاره د شیخ محمد جان بچي معاف کړي دي او موږ دې معاف کړي. د الله دپاره معاف کړي دي، الله دپاره معاف کړي دي، او دې نه پس زموږ په زړه کې به هېڅ هم نه وي، او سره کوم چې د اسلامي ورورولۍ په فضا کې ژوند دی همغسې به تېرو، او دا کومه جرګه چې دې خلکو کړې ده موږ د دې پابند یو، او موږ ته منظوره ده. الله دې ستاسو دا خو ګوره دا علم دی، دا د قرآن د زه د دې قرآن نه زه د دروغو نه ګوره سخت نفرت کوم. دا زما 80 کاله عمر دی بچی، ستاسو عمر دی، دا زه خورم زما بالکل بخلي دي، زما پیس دغه نشته. ستا وینا ده، ستا د محبوب وینا ده چې کله زما یو بنده په بل باندې رحم وکړي، زما یو بنده په بل باندې ترحم وکړي، یا الله ستا رحم
ستا رحم چې دی په هغه بنده باندې راځي الهه ته په دوی باندې رحم وکړي دوی مخلوق محتاجین وساتي دشمنونه وساتي لانجونه وساتي څومره پریشانی چې د حاضرو ناستو ملګرو کې د چا وي د شریعت په حدودو کې تمامې پریشانۍ ختمې کړي د چا کورونو کې بیماران هغې ته شفا کامل عاجله ورکړي څوک قرضدار وي د قرض نه اخلاص کړي د چا رزق کې تنګۍ وي رزق پاکیزه ورکړي یا الله موږ نیکان کړي یا الله زموږ بچي نیکان کړي یا الله د نیکۍ ایجاد کوونکي مو جوړ کړي یا الله په نیکۍ عمل کوونکي مو جوړ کړي الٰه العالمین د جرګې دغه ملګري دوی چې کومه خواري کړې ده د نیکانو خلکو د جنتیانو والا خلکو کار کړی دی یا الله دوی دا دنیا کې هم د دې عوض ورکړي او آخرت کې هم ورکړي